یوه بله خبره یاد ساته، حق او باطل د دې معیارونه هم جدا جدا دي. په خبره پوهیږئ، تاسو ته د الله پاک ډېر څه وښایي، خو که زما بیانات اورئ ډېرې خبرې به زده کړئ د الله په فضل. یو سړی دی، هغه سره اصلي سره او ناکاره سره په تیزابو معلوموي. معیار دی، دا هم یو معیار دی چې ورباندې وایي چې پته ورته ولګي چې اصلي دي یا دیسي دي. خو بعضې خلک دا سره معلومولو دپاره بټۍ ته اچوي، اور کې بنۍ ورته ووهي، تک سره یې ویلي کي، ای دې سره معلوموي چې ملاوټ ډېر دی او که نه. عام معیار دی، دا معیار دی. د څه خلقو دا معیار دی، د څه خلقو دا معیار دی. او دا دوه درته ما وښودل، دې نه علاوه به 10 معیارونه خلکو نور جوړ کړي دي. څوک به یې په څه شي معلوموي، څوک به یې په څه شي. دا ضروري نه دی چې هر یو معیار د اعلی وي او هر یو معیار د صحیح پہچان وکړي. کیدای شي بعضې معیارونه هم د معیار حیثیت نه لري، بس خلکو جوړ کړی، خلک پې مطمئن وي، خو وي نه. دارنګې زمونږ دا دین کې د حق او د باطل معیارونه جدا دي. څوک حق او باطل په ملایانو تلي. جی په دې ملک کې ګوره لوی لوی علما شته دي، تقي عثماني صاحب دی، مفتی منیب الرحمان صاحب دی، علامه شبیر احمد عثماني صاحب و، اشرف علي تانوي صاحب و. نو چې د چا خبره دوی سره برابر یا به حق وي. اوس دا د څه خلکو دا معیار دی. د چا معیار به د حق او د باطل دا وي چې بھئی مفتی منیر شاکر لویه بلا ده، دې چې چا طرف ته یا به په حق وي. دا هم د چا معیار دی. د چا معیار به دا وي چې نه جي سړی چې دیوبندی دی بس دا به په حق وي. بیا به د چا معیار دا وي چې نه جي څوک بریلی دی نو دا به په حق وي. د چا معیار به دا وي چې نه جي څوک پنجپیری دی نو دا به حق وي. او بیا به د چا معیار دا وي چې یاره جي څوک قرآن و سنت او فقه حنفي درې واړه مني نو دا به په حق وي. د چا معیار به دا وي چې نه دا فقه حنفي ته کټ کا، قرآن و سنت چې څوک مني دا به په حق وي. بیا به د چا معیار دا وي چې نه جي دا قرآن چې څوک یوازې مني دا به په حق وي. نو ما تاسو ته څو معیارونه وښودل، دا یوازې دا نه دي، دې نه علاوه هم په هزارهاو معیارونه دي. دا هر معیار حیثیت د معیار نه لري بعضې، خو خلکو کې مشهور. نو کله چې د معیار او د معیاریت تلې مختلفې شي، نو بیا دا هم یو معیار وي چې جی دا 3000 کالو نه چې کومه خبره روانه ده نو دا حقه ده. زموږ ملایان دا وایي که نه، یاره جی دا توتر عملي دی، یاره جی دا توتر طبقه دی. هلکه دا به معیار نه جی امت اجماع ده. نو بیا خو هندوان هم په حقه وي. ولې د هغوی توتر عملي نه دی؟ یوازې ستا توتر عملي دی. ستا 1400 کاله وشو، د هغوی 14,000 کاله وشو چې دغه بوتانو ته رام رام جیسي ته رام کوي. نو که دا توتر طبقه، توتر عملي، توتر پلانې، توتر پلانې معیار وي، نو بیا هندوان هم په حقه ولیکه، یهود هم په حقه ولیکه. اجماع ده چې یهود څه کوي دا ټول صحیح دي. ولې د یهودو اجماع نه ده؟ باو که تجر و بائی لا تجر. ستا اجماع به اجماع وي او د یهودو اجماع به اجماع نه. ستا اجماع به اجماع وي او د هندوانو به اجماع نه. ستا توتر به توتر وي، د هندوانو به توتر نه. جي معیار داسې شی وي چې د هر چا دپاره معیار وي. زما په خبرو مولا طالبه مسلمانه ځان پوهوه. تا نه تش ګوډاګی جوړ کړی دی، څوک دیوبندیانو ګوډاګی کړی دی ګډوي، کوتو 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 دیوبندی ګډي. د پنجپیریانو خپل ګوډاګیان دي، پنجپیری چې وله پوکې ورکوي دی ګاډي. د بریلیانو خپل ګوډاګي دي، بریلیان ولا پوکې ورکوي دی ګډېږي. د تبلیغیانو خپل ګوډاګي دي، تبلیغي ولا پوکې. وروره ګډوم دې څه نه، زما خبرې واوره، ځان نه سړی جوړ کړه. په خبره مې پوهېږي؟ هلکه پوهېږې که نه پوهېږې؟ د تشه کپری به نه خوځوې.
دړی سر په ځای باندې چې ټاکی ژبه چې وخوځوی نو خلک به وایي چې ولا نارینه ورته مفتي صاحب لګیا دی که نن سبا خو مستوراتو ته ډېر بیانونه کېږي خلک به وایي چې مفتي صاحب هم دا کار شروع کړه لکه نو یاد وساتئ دا معیارونه نه دي چا به وروره د حدیث دپاره معیار عقل ګرځولی چا به د حدیث دپاره معیار عمل ګرځولی چا به د حدیث دپاره معیار کتاب ګرځولی چې بخاري او مسلم کې راشي نو دا حدیث دی شیعګانو معیار دی څلورو کتابونو کې راشي دا روایت په خبره پوهېږې د چا معیار به دا وي چې امام سخاوي روایت ته ووایي نو دا به روایت دا خوشي خبرې دي دا څه شی دي دا هغه معیارونه دي چې دغو معیارونو د وجې نه اتحاد رانغی اختلاف ورځ تر